کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات د خبر شو دما عید پوندو جړلې یا ساده دما محترم مسلمانانو ورونو کله چې داسې شخصیت جاړي چې داغه مزاج کې سختي وي دما عید پوندو هغه مخلوق نه جړي هغه مخلوقات جړي دما عید پوندو حضرت عمر رضی الله عنه جړلا صحابه کرام او اے عمر ولې جاړي وې زب ولې نه جاړم دا د الله هغه حبيب دی ما پرې د الله نبی ته ما پرې دی دا د الله هغه حبيب دی تمام مور او پلار محمد رسول الله له قرباني چې کله د نبی عليه الصلاه والسلام په مسجد نبوي کې منبر نو نبی عليه الصلاه والسلام هغه ستون حنانه د ډډه والی وا نبی عليه الصلاه والسلام د چې کله منبر جوړ کړي شو نبی عليه الصلاه والسلام چې کوم دی هغه ستن هغه د کجوري هغه ډډ هغه چې کوم دی د نبی عليه الصلاه والسلام په فراق باندې د نبی عليه الصلاه والسلام په جدا کېدو باندې دغه ستنې چې کوم دی جړلې عمر باندې جاړي به د الله حبيبا اے د الله رسول زما مور او پلار دې تعالی قرباني ستا اطاعت الله خپل اطاعت ویلې دې ستا فرمانبرداري ته الله خپل فرمانبرداري ویلې ده او به وته اے د الله حبيبا د عمر مور او پلار دې تعالی قرباني تاسو به عمر جاړي نه چې کله موسی عليه السلام کمر خپل لاټي راواچول د هغه کمرنا طول السنين رواني شوي اے دا الله حبيبا الله رب العالمين استاد الله استاد قدونه چې کوم دی او بچ کوم دی جاری کړي او به وته اے دا الله حبيبا زما مور او پلار دې تعالی قرباني عمر بجاړي نه چې سليمان عليه السلام په خپل تخت باندې سفر شروع کړي د وی میاشتې سفر چې کوم دی هغه په یو ورځ کې کوي اے دا الله حبيبا عمر بتا پسې نه جاړي چې تا په یو ساعت کې د حرم د روان شوي او هغه د کروڑا ورځو سفر چې کوم دی هغه تا په یو ساعت کې وګو تا پسې بدا جاړي نه او به وته دا الله حبيبا عمر بجاړي نه چې کله نوح عليه السلام هغه قوم چې د نوح عليه السلام خبره ونه منل اخر کې نوح عليه السلام وتخيري وکړي وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے دا الله حبيبا زبنه جاړم چې د طائف په موقع باندې ستاسو جسم اطهر نه چې کوم دی وینه روان شول د احد په موقع باندې ستاسو جسم نه چې کوم دی وینه روان شول په دغه سخت موقع باندې د طائف په موقع باندې د احد په موقع باندې په دغه سخت حالات کې د خپل قوم ته بدعا نه کړي تعویل اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون الله دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهیږي اے دا الله حبيب د عمر ور او پلان دې تعالی قربان شي تاسو باندې جاړي چې کله آدم عليه السلام نه اجتهادي غلطي وشول دا غین لغزش وشو درې سوه کاله الله ته وجړل دا کلمات په دوه خودلې شو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے دا الله حبيبا زبتا پس نه جاړم چې تا نه په ژوند کې معمولی غونتی خطا وشوه لغزش وشو الله تبارک وتعالى اول معافي ذکر کوي عفى الله عنك لما اذنت لهم اول معافي ذکر کوي بیا د خبرې تذکیره کوي اے دا الله حبيبا زبتا پس نه جاړم زما مور او پلار دې تعالی قرباني چې کله په عالم الارواح کې د انبیاء علیهم السلام د روحونو نه وعده الله اغستل اولنۍ وعده ستانه واغستل اگر چې ابراهيم علیه السلام تانه مخکې راغله موسی علیه السلام تانه مخکې راغله نوح علیه السلام تانه مخکې راغله لیکن رب العالمین اولنۍ وعده تانه واغستل ولقد اخذنا ميثاقهم ومنك ومن نوح اولنۍ وعده چې کوم رب العالمین تانو واغستل واحده كنت هذا حضرت عمر رضي الله عنه د محبت دغه خبره هغه حضرت عمر رضي الله عنه ما عید كنت د غم او د درد خبره هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه زارشم د ابو بکر صدیق د حکمت د زارشم د قران د زارشم داسې انقلابی کتاب داسې د تسلی کتاب ابو بکر صدیق رضی الله عنه د قران د آیات وی وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول دی دا غره مخکې پیغمبران دنیا ته راغلي افا مات هغه وفات شوي دي څوک چې د پیغمبر عبادت کوي هغه د دنیا نه لاړو او څوک چې د الله عبادت کوي فانه حي لا يموت ابدا هغه به همیشه لپاره ژوندی هغه له مرګ نه راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه امام المفسرین دی وایي چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې آیات تلاوت وکړو تمام صحابه کرام په خپل باندې دا آیات جاری شو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول عبد الله ابن عباس امام المفسرین دی هغه په الله می قسمی ما وی کدا آیات وس نازل شو سما محترم او زما طلبه کرام ورونو موږ تاسو د نبی عليه الصلاه